السلام علیکم. زه یم تاسو سره ذیشان الله د دیدار کعبه ټریول اینډ ټورز نه. د دوبۍ په باره کې څه خبر راغلی و چې دوبۍ اپروول ختم کړی شوی دی. بیا دوباره بیرته کې هغې کې چې کوم دی خبره ده وشوه چې هغه واپس شروع شو. اپروول مسک دی چې څوک د چا ریزیډنس د چا ویزا د دوبۍ وي. بیا د شارجې باره کې خبر راغو. بیا د شارجې هغه هم واپس چې کومه دی نو هغې خپلې خبرې نه شاته شو. اوس چې کوم موجوده خبره روانه ده نو په هغې کې یو د شارجه، بل پکې دی ابوظبي، بل پکې دی الین. د درې واړو ریزیډنس چې څوک وي د چا ویزه چې د الین، ابوظبي آر شارجې، نو هغې دپاره یو لینک دی آی سی اے سمارټ ای سروسز باندې یو لینک دی چې په هغې باندې به لاړ شي. دوی به خپل هغې کې د هویې نمبر، د بطاقې نمبر ورکړي، د پاسپورټ نمبر به ورکړي او هغه به وګوري چې آیا موږ ته اجازت شته د راتلو یا نشته. کومو خلکو ته چې اجازت وي نو هغې دپاره چې کومه دی نو یو میسج ورکوي چې او تاسو ته مطلب اجازت شته دی، اوس تاسو ډېټا موږ ته موصول شو، تاسو راتلی شئ. په هغې کې چې کومه دی نو ورکړي دي چې ډیر valued customer, you fulfill the requirements to enter the country and you can proceed with the completion of your travel procedure, wishing you continued health and wellness. دا میسج چې چاته راغو نو مطلب چې هغې تلی شي. دویم میسج ورکوي چې کله هغې اپروډ نه کړي نو هغه بیا دویم دا میسج ورکوي چې ډیر valued customers, we will consider the possibility of rescheduling your travel date after 60 days in order to preserve your safety. We thank and appreciate your understanding. نو چې کله دا دویم میسج ورکړی شو دی به وایي چې تاسو ته موږ د 60 ورځو نه بعد چې کومه دی نو یو شیډول درکو او بیا به چې کومه دی نو تاسو ته یو شیډول به درکوي. بیا به نوي څه قانوني څه خبره اتره به انشاءالله هغه بیا موږ تاسو سره شیر کوو. خو فی الحال دا دوه خبرې دي او دا پکې نن پکې دا خبر راغلی. د نن نه مخکې چې چا کوم ټیکټس ایشو کړي دي هغې دي دا خپل ډاکومنټس لازم وګوري، په خپل ټریول ایجنټس دي وګوري، که نه په خپله باندې دي وګوري، که نه زما سره دې رابطه وکړي. ذیشان الله زما نوم دی، دیدار کعبه ټریول اینډ ټورز نه، او زه دې کې خپل ډیټیلز ورکوم. انشاءالله بیا موږ سره رابطه کولی شئ. او د مزید معلوماتو لپاره زموږ چینل ډي کې ټریول اینډ ټورز دا ورسره سبسکرایب کړئ. فی الحال لپاره همدا معلومات دي چې تاسو څه باقاعده چې څه معلومات راځي زموږ سره انشاءالله څه انفارمیشن راځي او به موږ تاسو سره انشاءالله وقتاً فوقتاً سره انشاءالله شیر کوو. دعا کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.